مونږه جمله فعلیه وایو دنه مخکې سبق کې مونږه جمله فعلیه ویلې وه او ما تاسو ته ویل جمله فعلیه دوه حصې دي اولې ته فعل وایي دویمې ته فاعل وایي ټیک شو جی جمله فعلیه فعلیه خبریه ټیک شو د دې دوه حصې دي اول ته فعل وایي فعل او دویمه ته فاعل دا فاعل مې راته بیا تقسیم کړو یو یا به دا فاعل چې دی د ضمیر شکل کې وي ټیک شو یا به دا فاعل اسم ظاهر وي ظاهر صحیح شو جی دا به یا به اسم ضمیر وي یا به اسم ظاهر وي که دا فاعل د اسم ضمیر په شکل کې وي که نه نو ایک نه واخله تر 14 پورې ټولې صیغې به استعمالو او که دا فاعل اسم ظاهر وي نو یا به ولا 1 نمبر صيغه استعمالو یا به او که مؤنث وي نو بیا به ولا 4 نمبر استعمالو که مذکر وي نو 1 نمبر به استعمالو او که مؤنث وي نو بیا به ولا 4 نمبر صيغه استعمالو ٹھیک شو جی لکه د مذکر د پاره به مونږ استعمالو نسوره او د نسوره زیدون او د مؤنث د پاره به مونږ استعمالو نسورت نصرت فاطمه صحیح دی جی او کنه مونږ سره دا د ضمیر په شکل کې وي نو که یو وی مذکر وي نو هغه لپاره به مونږ استعمالو نسوره دی کې هو ضمیر دی که دوه وي نسوره او که ډېر وي نسورو پوهېږي جی که یوه مؤنثه وي او ضمیر شکل کې وي اسم ظاهر نه وي نو نسورت او که دوه وي نسورتا او که ډېرې وي نسورنا نو ما تاسو ته وي که ضمیر په شکل کې وي نو د 1 نه واخله 14 پورې ټولې صیغې به استعمالو او که نه اسم ظاهر په شکل کې وي نو یا به 1 نمبر د مذکر د پاره که فاعل یو وي هم به ولا 1 نمبر صیغه استعمالیږي که فاعل دوه وي هم به 1 نمبر صیغه استعمالیږي او که فاعل 3 وي یا 3 زره وي هم به ورله 1 نمبر صیغه استعمالیږي په شرط دا چې مذکر وي او که فاعل مؤنث وي ٹھیک شو فاعل مؤنث ته نو صیغه نمبر 4 به ورله نسورت په ورله استعمالو نسورت فاطمه که دا دوه کسان وي نسورت فاطمه و عائشه او که دا 3 وي نسورت فاطمه و عائشه و حفصه ٹھیک شو او کنه 3 زره وي خود صيغه به نمبر 4 استعمالي صحیح دی جی ها بیا تاسو ته که یاد شي بل ورځ دي کې مونږ خبره کړې وه چې یاره دی پکې یو بله خبره هم راوستې ده مفعول به دا فاعل به همیشه حالت رفع کې وي جی او مفعول به همیشه حالت نصب کې وي ٹھیک شو دا فعل نه دی جی فعل دا دوه قسمه وي فعل دوه قسمه وي یو ته وایي فعل لازم فعل لازم فعل لازم څه ته وایي چې صرف فعل او فاعل پکې وي خبره په فعل او په فاعل پوره کیږي د مفعول ضرورت پکې را نشي لکه مثلا نه جلستو زه کېناستم دې کې د مفعول ضرورت را نغی ٹھیک شو ذهب زیدون زید گیا دې کې اړول د مفعول ضرورت را نغی نو دې فعل ته فعل لازم وایي چې صرف فعل او فاعل باندې خبره پوره شي ٹھیک شو اوس ګورئ او یو قسم وی هغه ته فعل متعدی وای فعل متعدی فعل متعدی فعل متعدی څه ته وایي جی چې هغه کې یو فعل وي یو فاعل وي خو د مفعول ضرورت پکې وي د مفعول نه بغیر خبره نه پوره کیږي لکه مثلا ګورئ نصره زیدون زید مدد کو خو د چا به کړي که نه مدد به خامخا د چا کېږي نو چې چا مدد کېږي هغه ته مفعول وایي نو ګورئ نصره
زیدن، زید نے مدد کیا نو د چا یو کو سوال پیدا کیږي کنه چیرې دا مدد د چا یو کو زید مدد کو د چا یو کو یو سوال پیدا کیږي کنه جی زبر ته هم حامدن د حامد مدد کو دا حامد پکې مفعول شو نو دې ته فعل متعدی وای جی چې د مفعول ضرورت پکې راغی او فعل لازم څه ته وای ګوره ورته جی ذهب زیدن زید لاړو زید گیا دیکھیں د مفعول ضرورت راځي په خپل سوچو کې جی ذهب زیدن زید گیا ٹھیک شو د مفعول ضرورت پکې نه راځي نو چې کم جمله فعلیه کې د مفعول ضرورت نه راځي هغه ته فعل لازم وای او کم کې چې د کم فعل کې چې مفعول ضرورت راځي هغه ته فعل متعدی وای ذهن کار کوي جی صحیح دی جی نو دلته کې دا فعل دا مفعول نه دی جی مفعول دا هم دوه قسمه وي جی یا به دا اسم ظاهر وي څنګه دا فاعل اسم ظاهر او اسم ضمیر وکنه دغه شان مفعول هم اسم ظاهر او اسم ضمیر وي یا به دا اسم ضمیر وي جی اسم ظاهر به یا به اسم ضمیر وي جی او دا مفعول هم جی څنګه فاعل اسم ظاهر او اسم ضمیر وي دغه شان مفعول هم اسم ظاهر او اسم ضمیر وي جی ٹھیک شو دلته ګورئ نسوار زیدن حامدن حامدن ته اوس ګورئ جی دا اسم ظاهر دی کله کله به دا د مفعول په شکل کې راځي خو کله هم چې د مفعول په شکل کې راځي یاد وساتئ همیشه دپاره هغه به فعل سره متصل وي جی فعل سره به بالکل متصل وي هغې ته ضمیر منصوب متصل وایي متصل مطلب دا چې فعل سره متصل فاعل سره متصل نه وي ښه جی لکه مثلا زه وایم نسواره هماغه خبره رالمه جی د دې حامدن په ځای باندې زه مفعول راخلم نو حامد یو دی که نه جی مذکر دی نو هو ضمیر ولا راواله نو زه اوس داسې نه شم نسواره زیدن هو نه جی دا هو ضمیر به راځي د فاعل نه به مخکې شي مفعول سره به متصل شي ٹھیک شو جی لکه مثلا ګورئ جی نسواره هو زیدن دا نسواره پکې فعل شو او دا هو ضمیر چې دی دا پکې مفعول شو او دا زید پکې فاعل شو دا مفعول د ضمیر شکل کې دی ځکه د فاعل نه مخکې شو جی دې ته ضمیر منصوب متصل وي متصل مطلب دا دی چې یو ځای وي جدا نه وي یو ځای وي نو یو ځای چا سره وي همیشه دا د فعل سره متصل وي ٹھیک شو جی نو نسوارہو زیدن زید نے اس کی مدد کی دلته کې زید نے حامد کی مدد کی کنه اوس مې حامد په ځای مفعول واغست دا دغه ضمیر واغستو نو اوس په وایو زید نے اس کی مدد کی دا داسې نشي کېدی ښه جی لکه مثلا ګوره اسم ظاهر کې موږ سره نسواره زیدن حامدن دا موږ سره ظاهر کې داسې و اوس داسې نه شو لیکلی ښه جي نسواره زیدن هو دا نه شو کېدی دا غلط ده دا خبره دا ضمیر منصوب نه دی منصوب دا نسب مفعول چې دی د مفعول والا ضمایر چې څومره دي دا به فعل سره متصل راځي فاعل سره نه جي دا به د فاعل نه مخکې کېږي فعل سره به متصل شي بس یو ځای به شي ورسره صحیح دی جی ابل ورځ که تاسو خیال کړی دا خبره مونږه کړې وه که نه جي دا چې جمله کې یو درېیمه خبره هم راځي مفعول به ٹھیک شوه بیا په دې کې مخکې نور هم راځي او یاد وساتئ مفعول به همیشه حالت نصب کې وي ها حالت نصب کې به وي او فاعل به همیشه حالت رفع کې وي کار کوونکی نه دی دا به همیشه حالت رفع کې وي ٹھیک شوه اوس یو څو جملې لیکو جی اللہ نے انسان کو بنایا خلقه پکې فعل شو خلقه
او الله نه کنه الله نه دا پکې فاعل شو. فاعل همیشه حالت رفع کې وي، نو حالت رفع کې به ولیکي خلق الله انسان. دا انسان مفعول دی، نو دا به حالت نصب کې شي. انسان خلق فعل شو، الله فاعل شو، इंसान पक्के मफूल बिही। फ़ेल अपने फ़ाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। जी ज़बान जहन का रुक जी उस फ़िलहाल मुंगा दा मफूल चिरे इसमें ज़ाहिर अखलू खजी, इसमें ज़ाहिर अखलू बिया इंशाअल्लाह पबल दर्स के दा मफूल नरे दा मुंगे इसमें ज़मीर अखलू हाजी। उसामा ने पानी पिया, उसामा ने पानी पिया, दा पिया पके फेल दे, उसामा फाइल दे और दा पानी चिरे दा मफूल दे। नगोरई शरीबा, शरीबा शरीबा माना रा पिया, ठीक शो। शरीबा उसामतु, उसामतुल माआ, माआ शरीबा फेल शो, उसामा फाइल शो और अलमाआ मफूल बिही। फेल अपनी फ़ाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। सही शुरू। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। खलक़ल्लाहु आदम, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ठीक है। और तरकीब उम्दा करे, हाँ, खलक़ा फ़ेल, अल्लाह फ़ाइल और आदमा दा मफूल बिही। ना 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 इसमें आलम देखना, मखना दगा देखना। हाँ गोरे जी, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा। मैंने मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम सीगा देगा ना, नो क़रअतु, क़रअतु, क़रअतुल क़ुरआन। दा क़रा चिरे कना क़रा पके फ़ेल ले, दा तो पके फ़ाइल ले, दा दा अना ज़मीर पके फ़ाइल ले, ठीक शो। क़रअतु फ़ेल फ़ाइल, फ़ेल दा तो पके फ़ाइल और कुरान मफूल बिही। सही है जी। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया, ठीक शो। बल तक जी, क़तला दाऊदु जालूता, ओसो गोरे जी, क़तला दाऊदु जालूता। नो गोरे क़तला फ़ेल दे, दाऊदु पके दा फ़ाइल दे और जालूता पके मफूल दे, ठीक शो। जल्दी जहन कारो जी।
څو جملې لیکل غواړي چې دا لږ پخې شي که نه جي دا فعل فاعل مفعول دا لږ ذهن کې کښېني که نه خلق الله الأرض خلق الله الأرض اللہ نے زمین پیدا کیا خلق اللہ السماوات سماوات دا سما جمع دا حاجی خلق اللہ السماوات والارض دا سماوات چې دی که نه جي نو ګورئ دا حالت نصب کې دی حالت جر کې ونه ګڼئ ښه ٹھیک شوه خلقه فعل دی الله فاعل دی السماوات چې دی دا والله مفعول دی خو دا ګورئ سماواتن 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 حالت نصب کې هم سماواتی وي او حالت جر کې هم سماواتی وي او که نه او والارض هغه معطوف علیه شي هغه خبر الا فی الحال مونږ نه چیړو که نه مونږ هغې کې وایو یاره چې دا سماوات ورله اول مفعول شو دا بل ورله دویم مفعول شو ٹھیک شوه چې کله بیا دا معطوف علیه ووایو نو بیا به هغه یو کو جي بل ته ګورئ جي نصره ابراهیمو اسماعیل نصره ابراهیم اسماعیل وعد الله المسلمين وعد الله المسلمين وعد فعل الله فاعل مسلمین دا ډیر مسلمانان د مسلمون نسب دی جی مسلمون حالت رفعی مسلمین نسب او جر وي ښه اوس به ته وایې چې یاره مسلمانانو الله سره واده وکړه دلته خو الله مسلمانانو سره واده وکړه که نه اوس ته بل شانتې راته وشه نو ته به اوس ووایې وعد الله المسلمون الله وعد الله نه وعد المسلمون الله دلته اوس الله مفعول شو وعد فعل شو المسلمون دا فاعل شو اونه دا ډیر مسلمانان چې هغه اونه حالت رفع وي اینا نسب او جر وي او الله الله دا مفعول به شو دلته کې وعد فعل دی الله فاعل دی ځکه حالت رفع کې دی ته به اعراب ته ګورې جي هغې نه به پېژنې ها فاعل به همیشه حالت رفع وي مفعول به همیشه حالت نسب کې وي جي او مسلمین چې دی دا د مسلمونه نسب او جر دی جي ډېر مسلمانانو ګورئ وعد الله المسلمین اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا او دلته کې ګورئ مسلمانوں نے الله سے وعدہ کیا ٹھیک شو دې باره کې الله مسلمانانو سره وعده کړی د ښکته کې مسلمانانو الله سره وعده کړی یو پکې بل ولیکئ جی قتل المسلمون
قتل المسلمون الكافرين. وګورئ جی قتل المسلمون الكافرین، قتل فعل دی، مسلمون دا فاعل دی او الکافرین دا مفعول دی. ٹھیک شو، مسلمانانو کافران مردار کړل، قتل یې کړل. ٹھیک شو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.